د 400 وکیلانو د ځلې انتظامی د ناړمو په ضد د درنی دړاکه ورکړې ده او وایي چې دا ځکه چې دلته د عدالت لخوا د اډیشنل ډیپټي کمشنر او نور اسسټنټ کمشنرانو عدالتونه جوړ کړی شوي دي خو بیا هم هغوی دلته ناراضي او دغه مقدمې په خپلو دفترونو کې اوري چې د هغې ټول تاوان امولسته دی د ډسټریکټ بار اسوسییشن ستر سکرټر سیف الله خان ډوکیټ وایي چې 14 فروری نه احتجاج شروع کړی دی خو ځلې انتظامیه پرې غوږ نه ګروي خو اوس دوی یو د جنرال باډي اجلاس راغوښتی دی او وړاندې پریکړه به کوي د ډسټریکټ بار اسوسییشن شاهزاده د طرفه د 16 فروری نه انورډ اسټرایک شروع دی عوامو ته کمشنر صاحب اډیشنل اسسټنټ کمشنر صاحب په عدالت کې موجود ني نو په دې وجه باندې موږ اسټرایک اناونس کړو چې یا د عوامو د ضلع جهادي وسیطه مفاد لپاره د افسران صاحبان چې دی اډیشنل ای سی او اډیشنل بي سی دې ته راځي اډیار حل دی راشي چې تاسو ته معلومه موږ لري چوکونو د رش او رسولونو د وجه نه ویډیو صدر صاحب هم خاص کړو تیر د کیر روان ټیوزډے باندې چې جون باندې ان شاء الله موږ فردر لا عمل پیګو نو هغه لپاره سبا 9 بجې موږ په بارون کې جنرال باډي اجلاس صدر صاحب په صدارت کې راغوښتي دي د ډسټریکټ بار صدر مجيب الرحمن خان ډوکیټ وایي چې په دې درنه کې ټول سیاسي مدني فعالانو او دکاندارانو تنظیمونو ته د شرکت خاص کړی دي او دا ځکه چې دا یو عوامي ستونزه ده موږ په دې باندې یقینا چې دوه میاشتې سټرایک کوو موږ د ډي سي سي په خپل باندې سټرایک کال اف کو هم دې لپاره کې وی موږ ته شفټینګ کوو هغه شفټینګ هغه څه انداز کوو چې څنګه موږ چې خلکو ته سہولت دي خلک عمر کسي سفر کیږي البته د کرپشن یو بازار ګرم دی او یقینا چې د ضلع 400 عوام څه سیلاب والی دي څه ګرانې والی دي څه مهنګای والی دي څه بیروزګارۍ والی دي اوس موجوده وخت کې ریونیو کورس په صورت کې علی والی کیږي او لټول کیږي د دې وجه نه موږ دا فیصله کړې ان شاء الله چې سبا نه بل ورځ کله ته منظور وا موږ ټول وکلا حضرات د شفقدر د تنګي او د 400 د ډیپټي کمشنر د کور مخه ته یو برابر درنه ورکو په دې کې موږ سره د جی یوت او زموږ چې کوم کلرک حضرات دي د اسوسییشن برابر تعاون یې انتخابي راکړه او موږ اپیل کوو سبا ان شاء الله زموږ ټول پولیټیکل پارټي سره پای کې عوامي نېشنل پارټي قومي وطن پارټي جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام او پی ټی آی نور کوم جماعتونه دلته دي مسلمانین مون په صورت کې او د پیپل پارټي په صورت کې موږ وايي سره رابطه کوو د لیډرشپ هم راولو په دې کې تاجران دي موږ سره د دکاندارانو مشران مختلف اسوسییشن د مېشتیانو او دا نور چې زموږ څومره د اړې د میډیسن والا اسوسییشن دا ټول به ان شاء الله موږ سره په دې کې ولاړ او موږ یو برابر احتجاج کوو موږ د 400 عوامو ته ریلیف ورکوو او دا احتجاج هغه وخت پورې تر کوم وخت پورې داري موږ کوټ عملاً موږ دلته راځي کړی دي بل خو د ضلع انتظامی چارواکي وایي چې اسسټنټ کمشنران د قضیو سماعت په جوډیشل کمپلیکس کې کوي خو ځینې افسران په خپل دفترونو کې بوخوي نو ځکه دلته مقدمه اوري علب خان شیرپو دلبر نیوز 400